الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون وكذلك في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. درود شریف وای. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسلیما. ابو جیل بارکی او دتنا علاوه د یو مسلمان بارکی چاہا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حمزہ یا عمار ابن یاسر دی بارک دا نازل شو. اللہ وی او من کان میتن اغسوک چی پا کپر مڑی فاحییناہو منگے را جوندے کو بالہدا پا ہدایت مڑی او منگے را جوندے کو دا غمڑ پتشانی خونه دے چی او سم مڑ دے چې را ژوندیم که دا ښه دی هدایت ته ورته وکړو. او من کان میتا هغه څوک چې مړي فاحییناه موږ یې را ژوندی کړو بالهدا په هدایت سره وجعلنا له نورا او موږ وګرځو د ده دپاره رڼا یمشي به فی الناس چې دی رواني په سبب د دې رڼا سره د خلکو په منځ کې یبصر به الحق من غیری حق په د نور خلقو نګوري چې غرنا ایمان ده کمن دا چا پشان ده مثلو په ظلمات چې مثال دا په تیارو کې مثل زائد ده ایک کمن هو په ظلمات لکده چې په خپل په تیارو کې ده لیس بخارج منا ده نه راوتون کې د دینه چې کافر ده لا دا څنګه د استفهام انکاری ده لا دا معنا کذالک کما زین للمؤمنین لک څنګه چې خسته شوی د مؤمنانو د پاره ایمان زین للکافرین خسته شوی کافرانو د پاره ما سکان یعملون چې دوی سکړي د کفر او معاصی وکذالک کما جعلنا لک څنګه چې منګر زولې دي فاسقان د مکی اکابرها مسران د مکی فاسقان د مکی مسران د مکی دي کذالک وجعلنا منگر زولیو فی کل قریت پر کلی کیا کابر مجرمیا مشران مجرمان ددی لیم کرو پیا دید پارا چه تدبیرونو کی پدی کی پسد آنی لیمان خلق دی ایمان نمانی کی مشران بپکی کابران جوڑ کری ار کلی کی داسی اکابر مجرمانی د کلی مشران مجرمانی او سرکشی کئی د حق مقابلہ کئی ہر جگہ کے داسی گورے داتا خبر آدھتا ہے گورا فیصلہ ہوکا داتا چل دے وما يمكرون الا بانفسهم مودی تدبیرون نکئی مگر ځانونو سره لئن وباله علیهم زکه زر داغي بپدی وما شرون بذلک دی پدی نه پویږي تدبیرونه خو کوي د دین خلاف او د حق خلاف دا کلو مسرام الله وای سم نشي کوله وبال ځان لراجي دې به مرشي او د دین کار بکی دا قسم دې موږ په خپل سترګو ډیر ځای نه کې ولید حق مقابله وکي خلق د مدرسې یا د جماعت او یا د عالم مقابله او یا د دین د کار مقابله سره مرشي او سو کال وروسته د دین کار مقشان زور او شور سره رواني تاسو کتلی دي دا نن یو خنزیر مړ دی خنزیر صبغت الله مجددی نو ما اوریدلو
شفقت الله مجاهد اهم ترین خنزیر و خنزیر کې دا د اسم تفضیل څخه سره راځي اخ خنزیر د 93 کلونو په عمر وفات شو او بل کال چې امریکای سره معاهده کوله دغه کرزي کستا سیاج وای کدا معاهده ور سره نه کوي نو زبد وطن نه هجرت وکم دا ور سره وکي امریکا دې دلته پاتې کني زه دومره خپکیږم چې دا وطن پرې دم دا شي خنزیر او ګیر او پټکې سپین پټکې تا به ویل چې دا یو مخبور الله بابا دی دا به دا ښکار شوی دی دا څه خیسته او غټ خنزیر او دا مصر د قاهرې د جامع ازهر په حاصل و د جامع ازهر دا زمونږ د دیوبند دا کار دی د دیوبند علماء دیوبند ګوره دا علما دي کنه جامع ازهر نه چې فاضلان دي دا عالمان دي او د دې د شری دغه د دې دغه د یونیورسيټي د شریعت نه چې فاضل دا علما دي کنه زمونږ د دیوبند علماء او د دیو دغه فرق دی لباس څنګه زمنګ د علماء دیوبند او بل د حق پر میدان کې ولاړی د باطل سره پر میدان کې مقابله کوي دا صرف او صرف په دې موجوده وخت کې قسم ده چې دا د دیوبند علماء خصوصیت دا بل چرته نشته ګورئ تاسو په دې دنیا یو سرسری نظر واچوي د عرب علماء څنګه دي هغه دیوبندیان نه دي هغه څنګه دي سدیس ګورې په مجمع مانځه کې دغه دعا کوي دی بادشاہ لار مانځه کې دعا کوي اختر منځونو کې ورته کوي خدای زمونږ د بادشاہ ته عمر ورکړي او زمونږ دلته مولین پاتېږي او په منبر باندې عمران خان ته خنجر دی او دا داسې دی او دغه ورته کوي کني کوي دا د دې علماء د دیوبند او د دې علماء د دې کردار دا برکات دي دا ومنه ګورئ حقیقتونه باندې سترګې مه پټوئ حقایق باندې سترګې بالکل مه پټوئ تاسو په پوهې ذاتی مخالفت هم کېدای شي نظریاتي د طریقې کار مخالفت هم د یو عالم سره کېدای شي د یو ډلې سره کېدای شي د یو جماعت سره کېدای شي خو مجموعي طور دا خبره ومنئ چې هر باطل مخلاف صد سکندري پسان ولاړ څوک صرف دیوبند علما دي د دیوبند دارالعلوم دیوبند قیام نه تر اوسه پورې دغه شان چل هلته د باطل سره چې معرکه او د امریکای سره دومره ماتې ورکړه دا څوک دا دیوبندیان دي ګورې د دې دیوبند بچي قسم دی ګورې دا پیران چې پکې کوم د باړي پیران په دې مجاهدینو کې د باړي پیران یو هم نشته تاسو نظر واچوئ ما ته چې څومره معلوم دی او زه چې زه خو دومره ډېر په دې شیانو کې کارونه نه لرم که نه خو چې زه نظر واچوم یو هم پکې نشته ټول کابل کې دي او جوماتونه راګیر کړي دي او امامتونه پکې کوي او میلادونه پکې کوي دا ربیع الاول چې تاسو واورئ په بلاکي ځای کې میلاد وشو میلاد شریف باړي پیرانو ټول جوماتونه د کابل نیولي دي میدان ورته خالی دی که وهابیان قسم دی چې ټول یا د داعش سره ودرېدل او یا د حکومت سره ولاړ دي داعش هم حکومت دی که پنجبیران د جلال آباد او د کونړ ټول جوماتونو امامان چې پنجبیران دي زه ته په قسم سره وایم یو څو نه په استثنا چې یو څو پکې زمونږ د مولین او هغو ته امارت په غوسه دی چې تاسې ولې هلته دغه کې تاسې ولې داسې کوئ او هغوی ښه کوي چې هغوی ورسره مقابله شروع کړې ده نو مطلب مې دا دی چې د دې باطل مقابله په هر ځای کې صرف د دیوبند خصوصیت دی ګورئ نو دا عالم وګورئ د جامع ازهر فاضلو او مطلب دا چې د امریکای په غیږ کې پرېوته او د هغې په لمن کې پرېوته او د اخر عمر کې ابل ورځې ابل څو میاشتې مخکې یو ویډیو راغلی وه چین سفارت کې د چین د دغه ورځ وه که تاریخي د ازادۍ ورځې وه او دی یې مغوښتی و او دغه پکې و او جینکۍ ورته ګډېږي او دی ورته ناست نو دې باندې ډېره تبصره راغلې وه چې دی سپین ږیری سړی دی دومره عالم دی وګوره جینکو ته دغه کېده که نه د بیا ویلې ما څه کړي وو نو چې زه خو ورغلم نو بیا خو دې راوتی نه شو نو چې جینکۍ په مجلس کې ته ناست یې او جینکۍ راشي ته به دې نه راپاڅېږي راپاڅېږه زه درنه لاړم دې ویل وایي دا دې زه څنګه راپاڅېدلم دا خو د سیاست خلاف کار دا د دوی دین دی زمونږ علما کرام ګورئ داسې نه کوي دا دغه اسلامي امارت وخت او مولا رباني چې کوم دی د رئیس الوزراء وزیر اعظم حیثیت یو مولا محمد رباني اوس وفات شوی دی ډېر عظیم شخصیت و مولا رباني پاکستان ته په رسمي دورې باندې راغلی و صحیح شو نو دلته ډېر استقبال شوی و نو پارلیمنټ کې بیان ورکړی و پارلیمنټ کې به بیان وکړي چې بس دا دغه یې راوړې وه دا جنډه یې کېښودله د پاکستان جنډه نو ټول ورته پاڅېدل
پاچی کی دی جنډې ته کنه هر ملک دی جنډې له خلک پاچی کی کنه دی نو پاچی دی دیو د مرګري او بیا ترسته خبري اعلان ته پوښتنه کړی چې دا اول بیا ملي سرودم وای کړه دا وای کنه قومي ترانه وای نو دا خلک ورته ټول پاچی کی کړه تاسو کتلی ما کتلی دي دا دی نو پاچی دی بیا ترسته خبري اعلان ته پوښت کړو چې دا اولی پانه چې دروازه زمونږ دین کې دانش ته غیر الله ته قیام دومره تعظیم به غیر الله نه کې موږ سو مشرکان نه یو زمونږ دین موږ ته دا تعلیم راکړي چې دا وکوي نه دا ګوره یو تاریخي کار دی ګوره دا آلته ګوره دا شپږ ورځې ورسره په قطر کې چې کوم د زلمه خلیزاد افغانې دی دا امریکا کې چې دی د افغان دی مسلمان دی ګوره خود د ټرمپ نماینده بګي باندې طالبان سره خبرې کوي د ټرمپ بچی دی او په دې باندې شپږ وخت جمع وکړي دا نه کوي چې جمع په خیر دی په دې ټیم کې به مذاکرات کوو سو کویلې شي چې موږ و جمع کوو راځي چې صدرونه خواري کې جمع کوو مسکو کې ګوره داسې د کفر او د شرک او د دهریت مرکز اول ته صدرونه خواري کوي راځي جمع کوو خپل دغه ښکارا کې ګوره دا یوسف بن اوري رحمه الله دا د مصر جمال عبد الناصر صدر او ما په کتاب کې کتلی دا په سوانه هوکي چې هغه سره ملاقات او ټول د بهر دنیا علماء او د پاکستان نماینده پکې یوسف بن اوري او هر عالم په جمال عبد الناصر سره یادګار تصویر وسته چې یو دی را سره ودرېږي چې تصویر د نمبر چراغ د تر سره درته تاسو نه کوم هغه ته ولی وای تصویر زمونږ دین کې حرام دی هغه ته یادګار وای یادګار د تاسو کوم یادګار د تاسو سره یادګار کوم تاسو دا د حق څنګه غلطه اوچته کړی وګوره تصویر خلاف تاسو په پوښتنه نو دا شان مشران اکابر مجرمی حالیم کروپیا حق دې ښکار کیو دا خنزیران خدای ختم ابو جهل نوم نه یادېږي او د بلال نوم یادېږي ګورئ عمار ابن یاسر او صہیب او څومره سردار و ابو جهل او ابو لهب د نبی علیہ السلام ترو تاسو ابو طالب نوم چرته اورېدل چې پلان کې ابو طالب مولوی صاحب دی اوس وخت کې ابو لهب مولوی صاحب چانه می خیده ابو جهل مولوی صاحب چانه می خیده او بلال مولوی صاحب خو هم ډیر اورېدل او عمار مولوی صاحب ګورئ او یاسر مولوی صاحب او ابو بکر مولوی صاحب او عمر مولوی صاحب دا نومونه ګورئ په دنیا کې ژوند دي الحمدلله د دین حقانیت وَإِذَا جَاءَتْهُمْ چِكَلَ رَاشِدِ أَهْلِ مَكَّةَ وَتَایَةٌ سَنَخَا پَصِدْقَ د نبی قال دی ویل نو مې نبی منګار کې ایمان دراوړ په دې اتانو تا تر دې چې موږ دراوړې چې مسلمه او تی رسول الله پشان داغي چور کړل شوی د الله پیغمبران ته رسالت او یوها الینا موږ ته وحی وشي بیان اکثر مالن واکبر حسین نازک موږ سره مالم ډیر دی او عمر هم زیات دی دا وحی په موږ ولې ناراضي الله یا الله ادم هيسه جل رسالت الله خپوی کی کم ځای کې چې پیغمبري دی رسالات یې په جمع سره راغله په افراد سره مو هيسو مقبول د پهل دې دل علی عالمو یعلم الموضع الصالح الله هغه موضع پی جنې چې صالح لوجه د وجه د رسالت د پاره پدې کې ويا زواج دی وهاولا الیس اهل الله دی اهل د دې د پاره ندي تنویر رحم الله لیکلی دی اعمال قرآنی کی رسول الله او الله دا دول لفظونه د الله دی یو ځای راغلي دي مېن کې سره دعاو کی وای دا دعا خدای نه رد کوي خدای قبلې د دعا د قبلې دو ځای دی دا حتا نوتا مسلم اوت یا رسول الله الله علم حيث يجعل رسالتا سيسيب الذين زرد چوبرسي کسانتا اجرمو چې جرم کړي وي قول ذالک په وینا د دې سره دا صغار ذلتین د الله د الله پنس عذاب شدید او سخت عذاب بما كان يمكرون په سبب د دې چې دې تدبیرونه جوړي به سبب مکرهم فمن يريد الله وسوک چل اراده وکي دیو چې سملار له برابر کی یشرح صدره للاسلام کولو کی سینه د اسلام لرا بین یقذف فی قلبی نورا چې واچي د پزر کی نور پین فسخلو کولو چې سینه د پاره قبولی کی لکه په حدیث کې چراغلی دي حدیث کې دا شان راغلی دي ها صحابه د نبی علیہ السلام نه تاسو کې چې زمونږ سینه کولو شنو د دې نه خاصه نه د علامه ایسا د چې سینم دین ته کولاو شي نبی علیہ السلام ورته علی نابت الى دار الخلود والاراز عن دار الغرور والاستعداد للموت قبل نزوله دار الخلود ته بده ډیر زړ کیږي
او دنیا نه به دې زړه موړي او مرګ له به د مرګ د راتلو نه مخکې تیاری کې نو دا به ستا زړه دپی ومن یرید الله څوک چې الله اراده وکړي یضلو چې وګرځي ګمراهي کیه جل صدره وګرځي سینه د ضیقه په تخفیف او تشدید سره تنگ شي د قبلې دو د غینا حرجا شدیدا سخته ضیق په کسره درا سره حرج صفت ته او په فتح سره مصدر دی وصف به ضیق په موصوف کو مبالغتن کانما یسعد لکده چې خیجه بقرت کی یسعد او فیها فیما په دې دوړ کې تمام د تا د پاسل کې فساد کې او په خرابې سکونیا کانما یسعد فی السماء لکده چې خیجه په اسمان کې مطلب دار چې کلا ایمان په د سخت شیلی شدت علی د وجه شدت ایمان نه پدا وکذالک جال امدارنګ اددی جال پشان یا جل الله اور الله ګرځي عذاب یا شیطان ای سلیتو مسلط کوي پای کسانو چې ایمان نه لري وهذا الذي دعا تعالی یا محمد چې تب کملا رہی صراط طریق ربک لار درستا د مستقیم لا وجبی کو غواله پکې نشتا ونسب علی الحال نسب بحال مؤکده د جملې د پارا هاذا صراط ربک مستقیم د دې جملې د پارا حال مؤکده ده والعامل پدې کې معنا د اشاره د چوشیرو هاذا نه معلومیږي ها فقط فصلنا الآیات بینا الآیات لقوم یذکرون قوم د پاره چې نه چې تقلید کې تمام د تاره پاسر کې بازار کې تذکرون یتعذون وخصو بذکر دا یذکرون دا قوم اور خاص کړي نو المنتفعون بیا ذکر دی منتفعون دی پدې لهم دار السلام دی د پاره کور د سلامت یاد چې جنت ده اند ربهم پنه ضرب دی او ولیم د الله مددگار دی د بما کان یامرون سبب د ایچ دی کوم عمل کوي واذکر یاد کا یوم یشرم اور یشرم چې دی براجم کی بنو نو یا سره الله خلق جميعا ټول او یقال لهم دی تبع ورشیا معاشر الجن د جن دلی قد استكثرت من الانس تاسو ډیر گمراه کړي دي د انسانانو نه بیغوای کوم گمراه کول استاد دی لرا وقال اولیاء وای دوستان د دیو الذين غتاون چې د دې په تابعداري د شیطانانو کړي و من الانس د انسانانو نه ربنا رب زمان استمتع بعضنا ببعض انت پالین پیدا خسته و باز زمنګ په باز نورو انت پالین سو پیدا خسته و انسانانو به تزیین الجن لوم الشیطان چې جنیات د دې لپاره خواهشات خسته کړو شیطان خواهشات خسته کړی دا پیدا شو والجن او جن پیدا خسته و به تاعت رسولم چې انسانانو اطاعت کوي دا مزه شو چې خلک ورپسې و شیطان مزه دا د چټاله ورپسې روانه ده خو د دې انسانانو مزه دار چې خواهشات ور کوي او دا درزرزي ورته جوړ کړي وبلغنا تا منګ رسولي واجرنا الذي عينت تجلت لنا چتا موږ د پاره مقرر کړی د چې دا یوم د قیامت ده وهذا تحسر منهم دا افسوس دي دینه قال تعالی ترى بوتوي په لسان د ملائکه نار مسواکم اور زه دوسه دوستا سره ماواکم خالدین بیا می سبب دې کې الا ماشاء الله مگر هغه چې د الله خو خشین بیا پراوبا سینه را وستر نشتا الا ماشاء الله اسم منقطع ده استثناء خو خشه د صحیح نو جمهریر تراو باج من الاوقات التي يخرجون فيها للشرب الحميم فإن دار حميم خارجها خارج دورنا الله ثم مرجعهم بیا واپس دي لیل الجحیم جهنم تی ونبن عباس نو پی من علم الله دا چا بارک دې چې الله په علم کې چنم یومنون دی به ایمان راوړي فما بمانه من ما په معنا د من سره ده ها الا ما شاء الله من الا من شاء الله ان ربك رب حکیم فیصنی علیم بخلقی وکذالک ابدقشر کما متانا لک څنګه چې موږ پیدا ور کړو او ساتلین سي نا پرمان د انسانانو د جن تبازم به باز نولی موږ مسلط کوو من الولادت مسلط کول نه دی باز ظالمین په باز نور باندې بما کان یک چون په سبب دای چې دی کسب کوي من المعاصی د ګناہوں نه یا معاشر الجن د پیریانو ټولیا اول انس د انسانانو ټولیا علم یاتی کما نور غلی رسولم پیغمبران منکم استاسنا او سوال دی منکم کې خدواړو ته خطاب دی نه د جن خو پیغمبران نو راغلی سر د انس نه راغلیو د جواب کې من مجموعکم د مجموعی استاسنه چا الصادق بالانس او رسول الجن هم او نظر رسولان نو الذين اسمون كلام الرسول فيبلغون قومهم بیا به قوم ته رسول نظر پکې وو په جن کې نظر او رسول پکې نو نظر دار چې پیغمبرانو تعلیمات به رسول تاسو په پوښتنه کې په نشي پوي
یقصون علیکم چې بیانوي تاسو ته آیاتنا زما و انذرکم بیری تاسو لقاء یومکم د مخامخ کېدو د ورځې ستاسو آزادینا خالدی وای شهیدنا منګه گوايو اعلان پسینا پزانون زمګن قد بلغنا چې دی منګ له دین را رسول الله وی غرتم الحیات الدنیا دو ککړی دی ژوند دنیا فلم یومنو او شهید اعلان پسیم دی بګوايي کوي په خپل ځانونو نوم کا نو کافرین چې غنن دیو کفر کوون کی ذالک دا ارسال در رسول الله د دې وجنه د لام پکې مقدر دی دا مخففه دی الی انه د دې د وجنه چې لم یکر رب کان د ربستا مهلک القرى هلاکون کې کلو بظلم بظلم من عددین و دعا غافلون اهل د دې به خبرو لم يرسل الیهم رسولان اور علیکر دې تر رسول یبین لهم چې بیان کړو دی تا ولکل من العاملین د هر یو قسم د پارا د عاملین نه چې بد یو کرنی کی درجات درجی دي جزاء مما عملوا جزاء پاغه کی چې دوی کوم عمل کوي خیر او شر و ما ربک نه دې ربستا بغافل بغفر ما دا سنا تعملون بیا تاسرا و ربک الغنی و ربستا به پروا دي ان خلقی و عبادت مزر رحمه خاوند رحمت ته ان یشاکد الله خو خش یسبکم تاسب لری کی اهل مکه خنزیرانو برهلاک په هلاکت سرا و استخلف من بعدکم رستبرا وری تاس نور ما سوک چاو چې د الله خو من الخلق د مخلوقنا کمان شاکم لک څنګه چې تاسو پیدا کړی من ذریه قوم اخرین د اولاد د قوم رستنونا اصحابهم غیل رکړه ولکنه تعالی ابقاکم لیکن الله تاسو باقی پاتې کړی رحمت لکم الاربان مهربانی کړی دا یو وخت بدا چې راشي تاسو بنئ تاسو بچی وي انما توعدون قننا تاسو واده کیږي من الساعه والعذاب القیامت او د عذاب نه لات لا محاله خما خبر ازي ومان تم نه تاسو به معجزین عاجز کون کی پایتین عذاب نه اخلاصي دن کی زمنګ د عذاب نه کله موعد یا قومي قوم زمای بلو عمل وکي علی مکانتکم فقبل حالت تاسو ان عامل عمل کون کی مالا حالتی پس پتا له مناظر د چتا سو په پوي شي من پاغه چا مدامن موصول مفعول د علم دی تاسو په پوهه شي پاغه څوک تكون لواقبت الدار چاغه د بار خان جام د کور د اخرت عاقبت محموده په دار اخرت کې نه نه مانتم انه لا يفلح یقینا د الله لا يفلح يسعدو نه کامیاب یا ظالمون انه شان د لا يفلح ظالمون ظالمان نه کامیابی کی ګوره يفلحو د شونه وای چې دا ظالمون مفعول دي الکافرون پوښتنه په سوال باندې د کومه طویل او چپلها افعال خو متعدد دی خدای اوسو بابونه دی پکې چاغه لازمی دی یو پکې خپل حد یو درې نور دی زما ذهن نو وتري چاته یاد دي طالبانو کې د څه څوک نشته چې درې نور ورته یاد دا تاسو حالت زیدرا د یبنون المعون څه ترکیب یمناون پیل فاعل شول ماونه یمناون پیل فاعل شول ماونه مفعول ماون منکای ماون منکای معمولی شی منکای ماون خو وو سره غری د مفعول دی مرفوع چاته جواب ورجیو پنځور کو مې دستا چې حال او دستا چې مولاتوب د دامش په کومه درچا دا وای مونږ پوي دا حال ذرا ملک صاحب دا حال دی و زمانه طالبان ته خی په خوانه نګوري وجعلوا دایګر زیدا کافرات د مکه لله الله لرا ما دا غتنا زرا خلق من الحرث لکروندین والانعام تسارون نصیبای سيسرفونه چور کئی لزیفان ملمنو تا و مساکینو تا و شرکا ولی شرکایهم نصیبا شرکان لر نصیب دا یسرفونا اغور کئی لسدنتیا منجورانو دا غیتا فقال دی وی لحاظا للہ دا دا اللہ دی بزامهم پا گمان دی بالفتح والزم وحاظا لشرکائنا فکانو ازا سقط پی نصیب اللہ چو غرزی کی پیسا دا اللہ کی شی من نصیب یا دی شرکانونا التقطو راوائلیو پی نصیب یا پیسا دا غی کی شی شی دا نصیب دی ترکوی پریدی وقال وان الله غني الله به پروا دي ان هاذا كما قال تعالی فما هي سكان لشركان چې دي شریکان د پر سره الله نرسیږي الله ته دي جهتي د الله ایستا فما كان لله چې کما د الله پیسې کې چوره په وسیله اله شرکای مال شرکاو ترسیږي
ساما کومون به سما کومون ډیر بد دی هغه چې دی کوم حکم کوي حکم ماذا وکذالک کما زینا لهم لکمنګ چې خسته کړی دی تمازه کرا زینا همدا چان خسته کړی دی د کثیر من المشرکین ډیر ته د مشرکانو نه قتل اولادهم وجل د اولاد د تی بالود بالواد په خول سره شرکام شریکان ورته خسته کړی دی فاعل د زینا شرکا د جن پر پیسر فاعل د زینا دی او بقرت کې ویرای المفعول او رفع د قتل دغه سره قتل سره زینا قتل اولادهم شرکاهم قتل د اولاد ورته شرکا خسته کړی دی او نصیب د اولاد به باغی سرا وجر د شرکایم بی اضافتی په اضافت داغی سرا و پیه للفصل بین المضاف په دې کې په فصل د مضاف مضاف لري کې راشي مفعول سرا ولا يضر او ضرر نه رسي او اضافت د قتل شرکا او تلی امرهم به ځکه چې شریک شرکا امر کړي دی دوی ته په دې سره لیردو یو لیکوم چې هلاکی کې ویل وی سوچ ګډ وډ کړي په دې باندې دین او دین د دوی ولو شاء الله وکذا الله خو خوي ما پالو دا کار بنوي کړي پزر هم و ما یفترون پرېګ د دې او غسه یفترون چې د دروغې د ځان نه جوړ کړي دي بس